رنگ د پیر روخان شاه زلمی مین د تورو پشرنګ د خوشحال خان شاه زلمی مین د تورو پشرنګ د خوشحال خان شاه زلمی لیونی لیونی د غنی خان شاه زلمی د غنی خان شاه زلمی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه عثمان یوسف زی تاسو پروګرام ګورئ عینه د ملکن. ګرانو کتونکو په ملک کې چې کم کرونا وبا راغلی و هغه وبا په ملکن کې خوره شوی و. د محکمسیت ملازمینو چې کوم ښه کارکردګي مظاهره کړې و د هغوی په اعزاز کې نن د ډسټرکټ هیلث افیسر ډیچو وحید ګل صاحب طرف یو پروګرام منعقد شوی دی. د پروګرام مشر میلمه به ډیپټي کمشنر ملکن ریحان ګل خټکی هغوی په خپل لاس باندې دغه ملازمینو ته تعریفي اسناد ورکوي. راځئ چې دا پروګرام په دې رپورټ کې وګورو. कह रहा है ये मुश्किल घड़ी है, कोई कह रहा है ये आफत बड़ी है, कोई कह रहा है अज़ाबे इलाही, कोई कह रहा है मुकम्मल तबाही, कोई कह रहा है मईशत की है चाह, कोई कह रहा है ये फितना दज्जाल। इलाही ये क्या है ये तू जानता है मखलूक तेरी तू पहचानता है। अगर इम्तिहान है तो देख कामयाबी, बीमारों को मौला तू दे सेहतियाबी। इलाही जो महबूब तेरे नबी है गाफिल मगर उनके हम उम्मती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. دا نن چې مونږه डी एच او سره دلته کم پروګرام ارنج کړی دی مونږه او डी एच او سره مشترکه ارنج کړی دی ام اس اف زمونږ چې کم هیلث پروفیشنل دی دوی چې کوم په کرونا وایرس کې کوم کار کړو مونږ هغه ته خراج تحسین پیش کولو لپاره دا هغه اپریسیشن لپاره دا پروګرام ارنج کړو. مونږ په خپل هیلث ټیم باندې فخر کوو او د डी एच او سره او د ام اس اف نگرانی کې دوی بهترین کار کړی دی او د کرونا کرایسس بهترین طریقې سره مینیج کړی دی ان شاء الله. او مونږ نن دا تجدید عهد کوو ان شاء الله چې د سیکنډ ویو چې دغه ته به هم شکست ورکوو او نوې کال کې به ان شاء الله مونږ ډسټرکټ ملکن چې بالکل کرونا فری جوړو. زمونږ ټیم چې دا بالکل متحد دی متفق دی او دا ټیم ورک نه بغیر یو مسله هم نه حل کیږي ان شاء الله. مونږ بالکل پر عزم یو پر امید یو او مونږ به خپل ټیم سره هر ځای کې ولاړو دوی حوصله افزایی وکړو ان شاء الله او د ملکن د خلکو بیلوس خدمت کوو. कोई कह रहा है ये मुश्किल घड़ी है, कोई कह रहा है ये الرحمن الرحیم. زه نن د زمونږه د ضلعي ټیم چې کوم دی ټیم لیډر جناب ریحان ګل خټک او زمونږه معظم صاحب ډبل ای سی صاحب شکریا ادا کوم چې هغه زمونږه هیلث ډپارټمنټ ته چې کوم نن موږ له ټایم راکو او دا زمونږ چې کوم نیشنل چیلنج دی نو هغه په دغه کې لکه د ټیم ورک چې کوم دی یا انټر سیکټورل کولیبریشن دا ډیر مهم دی د جنگ غټلو لپاره او د چیلنج دا د شکست ورکولو لپاره. په دې کې زمونږ چې دا کم کمټمنټ د ریوایول شو دا د نوي کال اخیرنۍ ورځ ده او په دې باندې زمونږ د ټیم بیا دوباره چې کوم دی یو عهد وکړو چې مونږ به د سیکنډ ویو کې چې کومې قربانۍ په فرست ویو کې زمونږ ټیم ورکړی وي نو هغه به مونږ په دې سیکنډ ویو کې ورکوو او ان شاء الله تعالی دا خپل ولس چې کوم دی دا به د موضوع جراثیم نه چې کوم دی بچ ساتو او دا چیلنج چې کوم دی مونږ ایکسپټ کړی دی او فیصله مو شو چې یاره د خپل انټر سیکټورل کولیبریشن او د خپل کوارډینیشن چې کوم دی دا به نور هم مضبوطو. نو زه د ټولو ملګرو د डी एच او صاحب ډیره مننه کوم او د ټولو زمونږ چې څومره ډاکټران دي پیرامیډکس دي کلاس 4 دي دا یو ټیم په شکل باندې چې کوم دی مونږ به ان شاء الله تعالی زمونږ چې کومه صحافي برادری ده
هغه جاینټ یو قومي سټرګل دی او د موزي وایرس له چې کم دی موږ به شکست ورکو که خیر سره ډېره مننه कोई कह रहा है अज़ाब इलाही, कोई कह रहा है मुकम्मल तबाही, कोई कह रहा है मईशत की है चाह, कोई कह रहा है ये फितना दर خدمات دي او موږ اپریشیټ کوو او ان شاء الله لکه څنګه فرست ویو کې موږ شکست ورکړی وو سیکنډ ویو کې به ان شاء الله موږ شکست ورکوو دا زموږ د جوائنټ یو ټیم ورک دی ډسټرکټ ایڈمنسټریشن د هیلث ډپارټمنټ دی یا څومره دغه لاین ډپارټمنټس دي نو دا یا زموږ سوسایټي دا سیول سوسایټي زموږ میډیا نو هغه کې موږ د ټولو شکرګزار یو او ان شاء الله څنګه مخکې شکست ورکړو اوس مو کو خو مونږ به دا کوشش کوو چې څومره د پروونشل گورنمنٹ ایس او پیز دي مونږ فالو کوو او سٹے ہوم اینڈ سیو ये क्या है ये तू जानता है मखलूक तेरी तू पहचानता है, अगर इम्तिहान है तो देख कामयाबी, बीमारों को मौला तू दे सेहतियाबी, इलाही जो महबूब तेरे नबी है गाफिल मगर उनके हम उम्मती. نن خپل سټاف هغه کسان چې چا د مارچ نه راوالي تر اوسه پورې هغې په کورونا کې ډېرې خطرناکې او ډېرې سختې ډیوټۍ کوي که هغه په ایډیو کې دي که هغه سیمپلو اخیستو کې دي که هغه د فارن نه څوک راشي هغه خلکو ټریس کولو کې کور په کور کوڅه په کوڅه باندې او په هسپتالونو کې او یو ځای بل ځای د خلکو مینت کول چې یاره تاسو موږ له ټیسټونه راکړئ چې وګورو چې ستاسو ټیسټ وکړو که تاسو پازیټیو چې کور د نه خپل بچي وغیره دې سلسله کې موږ هغه خپل ورکرز له یو سرټیفیکیټس پروګرام کړی و چې موږ د هغوی دا کم کاوشونه چې هغوی وکړه دا کم سټرګل چې هغوی وکړو دا کم مرګ سره چې لوبې وکړې ځان یې وتړو چې د دې موږ هغې ته نور خو څه نه شو کولی خو چې کم از کم د سرټیفیکیټ په صورت کې موږ د هغې د دې کار ستاینه وکړو او د هغې حوصله افزایي په دې باندې وشي ځکه چې دا موږ ته نور هم په دې کې کار کول دا څه ختم شوی نه دی نور هم هغه شان لګیا دي سټرګل کوي نو چې موږ کم از کم هغوی له یو سرټیفیکیټ یو خبره دا وه چې یاره ځان تاسو بچ کئ او احتیاط وکئ د ماسک استعمال دی د لاس سونو انزل دي او د یو بل نه لږه فاصله ساتل دي د ګڼې ځای ته نه ورتلل دي هغه خبره هغه وخت هم ده او دا اوس هم ده بس ځان ساتل دي چې ځان بچ کئ یو ځل یې سړی راغی ورته دا وایرس یا دا جراثیم راغی نو بس دی بیا بیمار شو اوس د خپل قسمته پورې ده که د باندې ډېر زیات اثر ونه کو خدای به د هغې نه جوړ شي او بعضې خلک داسې دي چې هغې باندې دونه اثر وکړي پیپلو ته لاړ شي بیا بنده د بچ کېدو نه او دا کم خلکو چې تیر کړی دی کم چې ټیسټونه شوي چې دوی تیر کړی دغه به چا چې تیر کړی ستاسو په مطلب زه پوه شوم ستاسو مطلب دا چې ګینې دی بس فری شو بس دته بیا نه کېږي داسې نه ده نور مرضونه بعضې داسې دي چې هغې کې یو سړي ته یو ځل مرض وشو نو هغه تر عمر بر هغه ته نه کېږي چا یې که هغه د سلو کالو نه هم واوړي لکه هغې کې مثلا شری دی هغې کې لاکړه کاکړه ده چکن پاکس ورته وایي دی یو ته موږ میزل وایو خو دا داسې شی دی چې دې کې هغه د عمر بر یا د لسو کالو هغه قوت مدافعت سړي کې نه پیدا کېږي زیات نه زیات کوي نو 3 میاشتې به وي هغې نه پس دته بیا هم کیدی شي نو لہذا هغه سړی دی ډېر زړور کېږي نه او هغه د بیا هم دغه شان د خیال ساتي لکه څنګه چې عام طریقه ده بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ډاکټر سهیر المانی دی زما خواته دا مراد ولاړ دی ای پی آی کوارډینیټر دی زه فوکل پرسن یم د ملکنډ د کووډ ختم شوی نه دی اوس هم شروع دی او دا وایرس کنټینیوسلی خپل شیپ چینج کوي اوس خلک وایي د یو کې نه نوی راغی نو دا نوی هلته کې معلوم شو چې دا نوی دی مونږ ته دلته کې دومره ریسورسز نشته چې مونږ معلوم کړو چې دلته څونه نوي وایرسونه جوړ شوي دي نو د دې نه بچ کېدل واحد او اسانه طریقه چې دا نو هغه احتیاط دی احتیاط مونږ مخکې وایو بیا به مو وایو او بیا به مو وایو احتیاط کوئ احتیاط ژوند دی او څه احتیاط دی ډېر اسان احتیاط دی ماسک اچول دي خامخا چې د کور نه راوځئ په موبایل باندې دا وایي په ټي وي باندې دا وایي هغه خبره مونږ کوو ماسک اچوئ او لاس په مخه په صابون وینځئ او د یو بل نه لږه لرې کښېنئ
دویمه خبره مونږ کنټینیوسلی لګیو زمونږ ریپډ ریسپانس ټیم دی ریپډ ریسپانس 1 ټیم ریپډ ریسپانس 2 ټیم دی په کمیونټي کې ګرځي د خلکو نه سیمپل لي زمونږ تھرو دیس میډیا دا ریکوست دی چې سیمپل مې ریفیوز کوي چې څومره زر د سړي پته ولګي نو هغه مرخه د هغه علاج وشي نو لہذا که ستاسو کور ته ستاسو محلې ته زمونږ سیمپلینګ ټیم راشي تاسو ټولو ته زمونږ ریکوست دی چې تاسو سیمپل مې ریفیوز کوئ او انشاءالله په دغه ستاسو په فیور او ستاسو په تعاون سره به انشاءالله دا مرض خدای پاک په شا کوي مونږ به دوا کوو مونږ به توبه وباسو مونږ به استغفار کوو خو مونږ به احتیاط هم کوو احتیاط لازم دی نیوسلی لګیو زمونږ ریپډ ریسپانس ټیم دی ریپډ ریسپانس 1 ټیم ریپډ ریسپانس 2 ټیم دی په کمیونټي کې ګرځي د خلکو نه سیمپل لي زمونږ تھرو دیس میډیا دا ریکوست دی چې سیمپل مې ریفیوز کوئ چې څومره زر د سړي پته ولګي نو هغه مرخه د هغه علاج وشي نو لہذا که ستاسو کور ته ستاسو محلې ته زمونږ سیمپلینګ ټیم راشي تاسو ټولو ته زمونږ ریکوست دی چې تاسو سیمپل مې ریفیوز